تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبي صلى الله عليه وسلم کله د مکې معظمې د خلکو سره لیکل وکړل او بیا احرامونه ختم شول، څاروي حلال شو. عمر فاروق رضی الله عنه نور صحابه کرام ټول صحابو ته ډېره پریشانی وه او شک یې نه و خو چېرې دا د بزدلۍ شرطونه ولې ومنودل چې عمره به نه کوو اوس او احرامونه هم ختم کړل او چې د دوی نه څوک راځي موږ یې ورته واپس کوو به او کال له به راځو او که زموږ نه څوک دوی ته راشي موږ ته به یې نه واپس کوي. دا خو ډېره د کمزورتیا خبره ده. ټول صحابه کرام پریشان خو عمر فاروق رضی الله عنه ډېر جلال والا صحابي و او ډېر ښه انداز باندې هغه د خپل جذباتو اظهار کولو. نبی علیه السلام ته ویل د الله رسوله مونږ په حقه باندې یو. ویل چې په مونږ کې څوک مړه شي او په هغوی کې څوک مړه شي، نبی علیه السلام زموږ کې څوک مړه شي هغه شهیدان دي او چې د هغوی هغه څوک مړه شي هغه به جهنمیان دي. ویل مونږ او هغوی کې څه فرق دی؟ ویل مونږ په حقه باندې یو هغوی په باطله باندې دي. بیا ویل الله رسول هم دا کمزورې خبرې د هغوی ولې ومنودلې چې مونږ په حقه یو، زموږ خلک شهیدان دي او هغوی په ناحقه دي او د هغوی خلک دوزخیان دي، مونږ ولې دا کمزورې خبرې ومنودلې؟ نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلو الله پاک د پیغمبر حفاظت هم کوي او د هغه رهنمایي هم کوي. اشارتن یو خبره وکړله او الله پاک به موږ ته موقع راکوي. بلکې خبره دا وه د الله رسول ته خو ویل چې خوب دې کتلی و چې عمره به کوو نو خوب نبی علیه السلام کال مې درته یاد کړی ویل نه، ویل کال نه به کوو. بیا ما خو تاسو ته خوب ویلو چې ما عمره کړې ده، طواف مې کړی، سعی مې کړې ده، خو کال مې چاته نه و یاد کړی. وی کال نه به کوو انشاءالله، عمره به او عمره به کوو، راځو به انشاءالله. خوب به رښتیا کېږي به او دا د کمزورتیا خبره نه ده، دا زموږ د فتح خبرې دي. بل عمر فاروق رضی الله عنه هغه جذبات هغه شان یخ نه شول. د نبی علیه السلام سره هغه چېړ نه شو کولی ځکه د الله رسول د هغوی احترام و. د نبی علیه السلام ډېر احترام به کولو. لاړل ابوبکر صدیق رضی الله عنه پسې عمر فاروق ویل زمونږ هغه خوب چې موږ د خوب ویلی شوی و دقه تپوسونه د ابوبکر صدیق نه وکړل عمر فاروق، حالانکې هغه لرې ناست و، دلته هغه نه و ناستو. عمر فاروق ورته ویل هغه خوب، هغه ویل خوب تا ته نبي علیه السلام کال ویلی ویل نه، ویل کال له به وکړو که نه، ویل خوب به رښتیا شي. ویل زموږ دا خلک څنګه دي چې مړه شوي شهیدان وي د هغوی هغه دوزخیان دي. ویل مونږ په حقه یو، ویل هغوی په باطله باندې. ویل دا کمزورتیا خبره مو ولې ومنودلې؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته ویل عمره دا د الله د رسول معاملات دي او د الله رسول ښه پوهېږي او الله ښه پوهېږي، هغه رهنمایي کوي او دا کمزورتیا والا خبرې نه دي. کومې خبرې چې ورته نبی علیه السلام کړي هوبهو حقه خبرې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وکړلې. او ګورئ دا هغه محبتونو د دوستانو هغه تعلق چې بلکل د یو شانتې خبرې راغللې، 19-20 فرق پکې نشته. حالانکې نبی علیه السلام خوا ته چې کله عمر فاروق و دلته ابوبکر صدیق نو ابوبکر صدیق لرې ناستو، نه د نبی علیه السلام خبرې اورېدلې وي. بهرحال عمر فاروق رضی الله عنه جذبات رو ښکته کېدل او چې کله جذبات ښکته شولو بیا ورته احساس وشولو چې ما نه چېرته بېادبي نه شوي. د الله د رسول د بېادبۍ مقصد یې نه و، هغه دیني جذبات و او هغه کې یو خپل جلالیت و، د الله تعالی هغه عظمت و لویوالی و. بیا ورته احساس و ما نه چېرته تیزه خبره نه شوي، نبی علیه السلام رانه خفه شوی نه وي.
بیا راغلی دی د نبي صلی الله علیه وسلم نه معافي م غوښتې ده او عمر فاروق فرمایي ما به دې نه پس دنیا وخت کې ډېر نفلي اعمال کول به او نفلي صدقات مې ډېر کول او په دې نیت به مې کول که زما نه په دې وخت کې غلطي شوي وي د دې نفلي صدقاتو د نفلي اعمالو په وجه باندې الله پاک ما ته معافي وکړي او امام ابوبکر صدیق نه تپوس هم کولو چې په دې خو به چېرته ګناهګار شوی نه یم هغه ویل چې نه عمر ستا خو ښه نیت او ښه اراده دي او ستا خو د بېعزتۍ او د بې احترامۍ او د نه منودلو خبره خو نه وه بل ستا جذبات نبي صلی الله علیه وسلم سره د صحابو واپس لاړل مدینې منورې ته مدینې منورې ته چې کله ورسېدل په مدینه کې بیا آینده کاله به راځي عمرې ته د مکې معظمې کې مسلمانانو دوی بندیوان کړي څوک یې تړلي څوک یې په کوټو کې بند کړي سا او ډېر زیاتې به یې کولو مسلمانانو سره ابوالبصیر یو صحابي دی مشهور صحابي دی رضی الله عنه دی د مکې خلکو تړلی و بهرحال په هره څه طریقه چې زنځیرونه کولاو کړي دي د ځان اخلاص کو لاړو مدینې ته چې ورسېدلو د نبی علیه السلام سره ملاقات وشولو او د تر دې شرطونو اندازه نه واسي دغه چې د مکې خلکو به دوه کسان ولېږل زموږ خدا مسلمان لاړم و د سر لیکل کړو تاله زموږ څوک درشم دی واپس کې دوه کسان یې بچ ولېږل د مکې معظمې خلکو لاړه د نبي علیه السلام سره ملاقات وکړو چې ابوالبصیر زموږ قیدي دی مسلمان دی تا ته راغلی دی مونږ ته به واپس کې وعدې پابندي به کوې نبی علیه السلام بالکل ټیک زه خپلې وعدې پابندي کوم او دا د اسلام مسله ده چې د کافرو سره به دا دو خبرې نه کوي نه به ورسره د وعدې خلاف ورزي کوي او نه به ورسره دوکه کوي په جهاد کې دوکه شته دی جهاد جنگ میدان دی اکه ډېرې خبرې جایز وي لکه دشمن ته به په میدان کې شکست ورکوي په عام حالاتو کې به د مؤمن او د مسلمان اخلاقي معیار دایي چې دی به کافر سره وعده نه ماتوي او خیانت به مو سره نه کوي دا دو خبرې د هر چا سره منع دي اخلاقي لحاظ سره د مسلمان سره خو د ګناه وعده ماتول خیانت کول دا خو په کبایرو کې شامل نه خو اسلام وایي کافر سره به دا دوه کاره نه کوي نه به ورسره وعده ماته نه به ورسره خیانت کوي امانت کې به خیانت نه کوي ورسره دا منع دي نبی علیه السلام ویل بالکل د خپلې وعدې پابند یم ابوالبصیر راغوښتلو د بچې د سره به ځئ هغه ویل د الله رسول زه خو ته راتښتېدلی یم او دا خو به ما مړ کړي هغه ویل بچې ما ورسره وعده کړې ده او ته به دوی سره ځې وګورئ واقع دا مسلمانانو ښه دومره کلک ایمان والا خلک وو را روان شو ورسره او داسې نه ویل چې دا څنګه پیغمبر دی زه ما نه بچ کړ ما خو اسلام راوړی ما څه ګناه ده نه هغه په اسلام باندې پوه خلک وو په دین باندې پوه خلک وو نبی علیه السلام یې واقع پیژندلی وو نشه په خپل را واپسې خفه وو چې ما به دوی له سزا به راکوي په دې خفه وو نور د نبی علیه السلام نه او د الله نه او د رسول نه څه ګیله داسې نه وه چې را روان شو ورسره ذوالحلیفه یو مقام دی دې ته چې کله را ورسېدل د دواړو دلته دمه کوله ورسره پړاو غورځولو په دې کې د مکې معظمې د یو سړي خپله توره تیکې نه راویستله او د تورې صفت یې کړه ما را توره داسې ده او د ما را توره داسې ده ما به داسې خلک وژلي دي داسې مې کړي دي د ابوالبصیر ورته ویل ته راکړه دا توره ویل لږ چې دا څنګه ده دې لږ وګورم د عرب خلک خصوصا مسلمانانو الله پاک ډېر لوی بصیرت او هوښیارتیا ورکړې وه زموږ په شان ډوډۍ خلاص نه و چې بس دسترخوان ته کښېني او شل ډوډۍ خوري اخر یې کې یو څو ډرقې وکړي او شکر الحمدلله او په قلاره پرېوځي داسې ډوډۍ خلاص خلک نه و د هغوی دماغ هم کار کولو د هغوی فکر هم کار کولو هغه عقلمند خلک وو سوچ والا خلک وو فکر والا خلک وو الله پاک داسې خلکو مدد کوي بیا توره چې دې واخیستله او بس فورا یې پې ګزار وکړو سړی عقل ته مردار او بل سړي مدینې ته رامنډې کړې مکې ته نه راتښتېدلو هغه بل ځکه ذوالحلیفه د مکې معظمې سره جفت د حرم په حدودو کې علاقه ده کله چې کوم خلک احرامونه تړي د مدینې نه راځي نو ذوالحلیفه کې احرام خلک تړي هلته بس دا یې خو مردار کړلو
او دا بل ترې راوتلو مدینې ته په منډه منډه په سا راغی او د نبي علیه السلام په جومات کې ناست و د الله رسول وایي دا سړی خو چای راولی دی نبي علیه السلام تپوس ولې خیر شه بیا عبدالبصیر خو زمونږ ابوالبصیر زمونږ نه توره یې واخېسته بل ملګری را مړ کړو ما دې ځان نه خلاص کړو دا کو چې ابوالبصیر هم پسې راورسېدل نبي علیه السلام ورته دا دې څه کړي دي هغه وایي د الله رسول ما خو تا خو زه پرېښودم تا ورسره واده مکمل کړې ده خو ما ته ځان را خلاص کړه تا وعده سر ته ورسوله ما خپل ځان را خلاص کړو نبی علیه السلام د خبرو نه هغه ته اندازه و چې دې سړي ته مې بیا حواله کوي او اندازه ورته و نبی علیه السلام ورته ویلي نه و بیا چې ورته کله ویل ته به ورسره ځې نبی علیه السلام ورته زلو خبر ونه کړه ورته یې ویلو وی لکه ته خو سم د جنګ ورلړونه یې موږ پښتو چې څنګه ټکی یې راکوي دا د اور ورلړونه دی نبی علیه السلام ورته د غصې نه و ځینې خبرې په عربو کې د مینې محبت په بنیاد دي د هر ژبې خپل خپل ماحولي ویل ستا مور په تا وژړېږه ویل ته خو سم د اور له ورلړونه یې د جنګ را تازه کوې موږ روغه کړې ده هلته سړی دې مړ کړو اوس دلته دا جنګ تازه کوې دې په دې اشاره باندې پوه شو چې د الله رسول فرمایي دې ته به دې حواله کومه لاړلو وی د الله رسول ما ته ځان را خلاص کړی دی تا وعده کړې ده او د نبي علیه السلام نه اجازت وانه اخیستلو لاړلو بس مدینې نه بهر ووتلو او د دریاب سیډ علاقه وه داسې د دریاب سیډو غرونه او ځنګلې وي غارونه هلته ووتلو هلته د مدینې نه بهر چې هلته د نبي علیه السلام هم کنټرول نه و د نبي صلی الله علیه وسلم صحابه کرام په دې عقله دا ډېر هوښیار خلک نه د نبی علیه السلام په لوز کې هم نه ماتول هغوی ته ځان هم نه ورکول دا سړی خو واپس مکې معظمې تللی دی ورته به یې ویلي چې یاره واده خو نبی علیه السلام سر ته رسولو خو زموږ هغه ملګری مړ کړو ما ځان نه خلاص کړلو خلک خبر شو په مکه معظمه کې چې ابوالبصیر هلته ناست دی او سړی مړ کړلو اوس هغه هلته یې پناه اخیستې ده نبی علیه السلام ورته څه نه وایي بس په مکه کې به د چا زنځیرونه ماتول بس تلل به هلته به دیره کېدل تقریبا 100-200 ته کسان ورسېدل چې د مکې نه به خلاص شو نبی علیه السلام ته مدینې ته به نه راتلل ابوالبصیر خواله به تلل داسې وشولې به دې لاره به دغې څه لارې وې هغه لارو باندې به د مکې خلک تلل شام ته تجارت دپاره دوی به پسې راووتل د مکې خلک به یې مړه هم کړل سامانونه به یې ترې واخیستل شوکه به یې کوله به او کافرو جایز و په هغه وخت کې د مکې معظمې خلک ډېر تنګ شول چې دا خو زموږ قافلې هم لوټ کېږي او خلک هم مړه کېږي نبی علیه السلام ته د مکې معظمې وفد راغی وی د الله رسوله ویل دا شرط به ترې وباسو ویلي چې وکړي ستاسو زموږ نه څوک راځي که نه په مدینه کې دې پاتې کېږي موږ یې تا نه واپس نه غواړو نبی علیه السلام ورته وایي تاسو خوښه ده نو چې تاسو یې ماتوئ بس ټیک ده لرې به کوتې هلکه چې مکې معظمې نه څوک راغی ما سره به پاتې کېږي مکه مدینه منوره کې او که زموږ نه څوک درراغی مونږ تا ته سره وایو خو چې مرتد شو موږ به څه کوو نبی علیه السلام ابوالبصیر دلته سوال جواب ولېږل چې هلکه راځئ مدینې ته واپس هغه شرط ختم شولو د دې دوران کې د واپسۍ په دې وخت کې ابوالبصیر په خپل مرګ باندې دقلته انتقال بیا وشول دې صحابي او چې وشولو نو دغلته صحابه کرامو بیا ښخ کړل او جنازې ورته کړې ده او د دې خوا ته بیا هغوی جومات جوړ کړی دی د دې قبر په خوا کې بیا هلته جومات جوړ شوی دی دا د نبي صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو دغه صلح حدیبیې اثرات چې نبی علیه السلام ویلي ورته ځکه چې نبی علیه السلام د حدیبیې نه کله واپس کېدلو نبی علیه السلام یو ځای کې عمر راغوښتلو او سوره فتح ورته واوروله چې انا فتحنا لك فتحا مبینا هغوی د الله رسول څنګه فتحه ده بیا ورته وروسته ویلي چې فتحه ده د مکې خلک به په خپله راځي دا شرط یې لرې کوو دا تې لرې کوو دا تې لرې کوو دغلته صحابه کرامو دا قبر مخکې جوړ کړی دی که جومات مخکې جوړ دی بهرحال دا قبر په جومات کې نه و او د اسلام مسله دا ده د اسلامي مسله دا ده چې مقبرو کې به جوماتونه نه جوړوئ
په دې باندې تقریبا د ټولو امامانو د ټولو علماو اتفاق دی چې په کم مقبره کې جومات وي یا په کم جومات کې قبرونه وي په دې کې مونځ ټیک نه دی، مکروه دی، د ټولو اتفاق دی په دې. خو د ځینو علماو رایه دا ده چې څوک وایي مونځ پکې نه کېږي چې په کوم جومات کې قبر دی مونځ پکې نه کېږي، او څوک وایي چې نه مونځ پکې کېږي خو مکروه دی. ولې؟ تشبیه د مشرکانو سره مشابهت دی چې ته په مقبره کې دقه شان د قبرونو عبادت د کافرو مشرکو کړی دی، نو که د مسلمان په جومات کې د مسلمان په حجره کې د مسلمان په مقبره کې قبرونه وي او جومات هم وي، دا به تشبیه وي د کافرو سره. د دې وجې نه جومات کې بالکل قبر نه دي ساتل پکار. جوماتونو کې داسې خبره نه ده چې داسې جومات کې څوک شي نو به داسې ښه خبره وي او دې سره بت پرستي شروع کېږي. نو دا د جوماتونو نه دا علماو بیا لیکلي چې په کومو جوماتونو کې قبرونه دي هغه قبرونه لرې کوي تاسو د جوماتونو نه، هغه لر کول پکار دی. ځکه یو ځلې به خلک داسې مخ کوي خو یو وخت به راشي خلک دې ته ودرېږي بیا. نو دا شک دی چې اشنا زموږ به آینده نسل د قبر پرست جوړ نه شي. د قبرونو د مقبرو د جوماتونو ماحول به ځان له ځان لئ. اوس زموږ په معاشره کې دا یو د نیکو خلکو ورته ووایو، د علماو هم دا یو هغه شي عالم مړ شي، یو حاجي صاحب مړ شي، ښه سړی مړ شي، هلکه ما به د خپل جومات کې اګوټ ته ښخ کړي، به د خپله حجره کې زاون له ښخی، په حجره کې وله به یې زوی ځای نه ورکوي. او د خدای کور خو بس د خدای کور دی، د خدای په کور کې قبرونه نه دی جوړول پکار دی. چا عمل ټیک کړی که نه بس هغه له به چې په کم ځای کې ښخ کړي. په دې حج کې مې دغه مدینه منوره کې د جنت البقیع کې دغه علما چې کوم پکې ولاړې متواګان هغه نه مې تپوس وکړلو، مې په دې جنت البقیع کې څومره صحابه کرام دي؟ 1,000 صحابه کرام پکې پراته جنت البقیع. خو ویل په دې کې عبدالله ابن ابی هم پروت دی، د منافقانو مشر. ډېر منافقان ولې ویل دا د مدینې مقبره وه، او د دې مطلب ویل دا نه دی چېرې به جنت البقیع کې څوک ښخ وي نو هغه به جنت ته ځي. ویل بیا خو به شافعت په ریاض کې ښخ دی، وی هغه به قبر دلته وي. ویل داسې خبره نشته دی. شریعت هم دغه ویه چې پیښور په ځمکه کې ښخې و د کلي په ځمکه کې ښخې او که د افغانستان په ځمکه کې ښخې، دې له چې مړی وشي د افغانستان خلک افغانستان ته وړي. ولې وړي هلته؟ یو شان یې ځمکه ده، یو شان یې نکیر منکر دی. د دې وجې نه د یو ښار نه بل ښار ته مړي منتقل کول د قبر دپاره دا ټیک نه دي. په کوم ښار کې چې کوم ځای کې مړ شو هلته ښخول پکار دي. که داسې نږدې علاقې وي بیا وړلی شي. خو ملکونو په لحاظ سره د ښارونو په لحاظ سره د مړو انتقالات منتقل کول دا ټیک خبره نه، صحیح رسم نه دی، صحیح رواج دا نه دی. اسلام څوک چېرته ګوره عبدالبصیر هلته ښخ شوی مړ شو هلته صحابو ښخ کړلو، دلته د مدینې مقبرې ته رانه وړلو. نو هلته جومات وروسته جوړ شوی دی بیا، خو دا قبر په جومات کې دننه نه و. دا د حدیبیې حوالې سره د نبي صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو تذکره نور د دې قیدا ګوره قیدیان دي چې ورو د مدینې مکې معظمې نه راووتل. نبی علیه السلام د مکې معظمې خلکو ته ویلو د عثمان ابن عفان رضی الله عنه په ذریعه باندې د زر د فتح را روانه ده، او تاسو به انشاءالله پاک الله پاک به انشاءالله تاسو خلاصې د کافرونه. پس 300 کسانو بیا د مکې معظمې نه تښتېدلي او تلي هلته په دقې صحرا کې پراته وو. د مکې خلکو وویل موږ د دوی نه اوس خلاص کړي، زه په مدینه کې اوسېږم او دا شرط د لیکلو نه وران. دا د نبي صلی الله علیه وسلم په هغه زمانه کې د ټولو نه کمزوری شرط په صحابه کرام په دې خفه وو. زموږ نه به سړی ځي موږ له به یې نه راکوي، او که دوی نه کس راځي موږ به له ورکوو. دا خو د الله رسول ډېره بل شانې خبره ده. زموږ په دې وطن کې پرویز مشرف و، بیا خدای دې غر کړي، ډېر لوی ظالم بادشاه و زموږ په دې وطن کې. هغه به دلته مسلمانان نیول او امریکې له به یې ورکول. ویل دا کار نبی علیه السلام کړی، خدای دې غر کړه. نبی علیه السلام یو مسلمان هم د مکې خلکو نه دی ورکړی، او ښځې خو بالکل نه دی ورکړي. ورته ویل په ښځو کې به تاسو زنانه به تاسو له نه درکوو، ویلو په لیکلو کې مې سره ښځې نه دي کړي. او دغه ظالم به عافیه صدیقه طالبه خو نه وه، ډاکټره به ویې نیول امریکې له یې ورکړل.
امریکای والا په عدالتونو کې به ویل تاسو پاکستانیان په 2 روپۍ مور خرڅوئ ویلو په ډک عدالت کې موږ خلکو ته ویلي دي ویلو خو دا ظالم بچي اوس هم امریکې مدهوئ زموږ عزت او زموږ غار څه خو دوی خراب کړي دي نو داسې چې کله ناکله چې نبي علیه السلام به خلکو له د جنګي قیدینو تبادلې کول داسې تبادلې نه دي کړي چې ته به د سړي نه پیسې هلې به هغه یو سړي په سر به ډالرې هلې پلانکی راکړه او پلانکی راکړه او د ده په دومره ډالرې واله پیسې راکړه او دا راله مړ کړه او دا راله جمدې کړه او دا راله وتړه او دا سپاڼې څکه دا ظلم خبرې دا به دوی دا حکمرانان اوس هم کوي موږ وایو ته په دین نه پوهېږي ښه په قلاره کښېنه او سندرې مندرې وایه تا ته څوک وایي دین وایه وایي د چرګې د مالګې د خوراک سره کار یې څه دی ستاسو د دین د خبرو سره څه کار دی یونس نه سبق ویلی دی نه زړه درځي نه مزد درځي هېڅ هم نه درځي هېڅ قلهو چاله نه ورځي زموږ د وطن مخکینی وزیر داخله و قلهو ول نه ورتله و د خدای بنده قلهو زموږ د وطن چرګانو ته هم یاده ده او تاله نه درځي دا هم رب ایمانه مخلوق حکمرانان په موږ ناست دي نو خلک وایي چې یاره بس دومره پورې خبرې پورې وي دا دې خوا سیاسي پسې نه دي پکار دا د نبی علیه السلام د احادیث په دې پسې لګو د دین خلاف بس څوک کوي او موږ هم مخالفت کوو موږ هم په اسلام باندې هغه شیان کوي چېرته معمولي غوندې بیماري را باندې راغله دا څنګه د خدای پاک خدایي ده زه ناجوړه شم مونځونه کوم او پیسې را سره نشته هغه صحابه کرام په دومره سختو حالاتو کې د الله نه ګیله او شکونه ده کړې صبر یې کړی دی الله پاک یې به تکلیفونه ختم کړي دي نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا